Oku! Rapunzo! Swadhi Oku! Rapunzo! Swadhi Oku! Rapunzo! Led Rama! Bandaro! Led Rama! Bandaro! Led Rama! Bandaro! हाजी साहब लोग कवर के रखा हाजी साहब खबरें कही बंद करो نن موږ د باندې زمو د طرفه د دې احتجاج د اعلان د باندې کتل یو موږ هم راځو چې دا ځوانان بس وایي موږ دې خبرې واورو د دې درد نه به خبر شو ډېره د څه مسله ده خو دلته چې زه راغلم نو ماته اطلاع راغله چې هغه چا چې دا د دې احتجاج اعلان کړی چا چې د دې د انتظام اعلان کړی هغه کسان د دې پولیس افسرانو د ایجنسیانو افسرانو د انتظامي افسرانو هغه کسان په زور بولي دي او د هغوی باندې هغه پوسټونه ډیلیټ کړي دي په هغوی باندې دباو راوستی چې تاسو احتجاج مه کوئ احتجاج یو جمهوري حق دی دا د پاکستان آئین او قانون موږ د هر چا د احتجاج ورکړی هغه د پاکستان خلاف هم خبره کوي خو د آئین د دایرې لاندې به خبره کوي د قانون خلاف خبره کوي د حکومت خلاف خبره کوي دا د هر یو کس د پاکستان شهري د حق دی چې هغه راشي او خپله خبره په میدانو کې په اخباریو کې په ټي ویو کې په تحریریو کې او په تقریریو کې نو نن موږ د دې خبرې غټ ډېر زیات مزاحمت کوو چې دا کسان چې چا د دلته کې د احتجاج او د مظاهرې اعلان کړی و هغې نن اریسټ شوي دي یا په دباو شوي یا هغې په کور کې کېنولي دي یا په دفترو کې کېنولي نو دغې موږ مزاحمت کوو خو دلته کې دا خبره زه واضح کوم چې دا د قام مسلې دي دلته چې څوک هم د دهشتګردۍ په ډډې خورئ دلته کې په خلکو کې ګیره او ترهه خورئ نو دغه ذمهوار خلک ښه معلوم دي مخکې هم د طالبانو په وخت کې به هم دغه شان ګرځېدل په ټولو به ګرځېدل کله به یې 25 کسانو ګروپ دی کله به یې د 15 کسانو ګروپ ګرځي کله به یې د خلکو کره ګټې ګرځېولی کېږي نن هم حق د دهشتګردۍ هغه ابتدا چې کېده هغه نن هم کېږي نن هم دا شی په عملي طور باندې غل نشته خو داسې خلک شته چې پر خلکو کې یره خوره کړي په دې کې دش خور کړي دې ویری او بیا خپل یو څه مقاصد د هغې دپاره کار وکړي نو موږ ته پته ده چې دا د خفیه ایجنسیانو خلک په موټرسایکلو باندې ګرځي څوک کتابونه خرڅوي څوک پاپړ خرڅوي څوک آیسکریم خرڅوي څوک پتاسي خرڅوي نو چې دوی دا خلک د ورځې دا کار کوي او د شپې بیا چې کوم ځای کې خاموشي یا کوم د زنانۍ د هغو په کورونو ورځي نو د دې ذمهوار خلک هم دغه انتظامیه ده هم دغه پولیس دی هم دغه خفیه ایجنسیانې دي د دې دغه سکیورټي ادارې ذمهوار دي چې د قوم له تحفظ نشي ورکولی او دا کومه یره چې دلته خورولی کېږي دا یره چې کومه خورولی کېږي د دې یرې خلاف موږ زموږ ځوانان زموږ هلکان زموږ د سټوډنټان دوی به خپل احتجاج کوي د آینده دپاره زموږ دغه شان دا زلمي دا سټوډنټان چې د خپل احتجاج نه منې کړه چا د حق د اواز نه منې کړو نو دوی به بیا موږ به یې په شا ولاړ یو ټول سوات به یې په شا ولاړ وي سوات قومي جرګه به یې په شا ولاړ وي هوټل اسوسییشن به یې په شا ولاړ وي سوات ټي فیډریشن به یې په شا ولاړ وي او د نن نه زه اعلان کوم چې انشاءالله په دې هفته کې دننه که نه وي نو موږ به یو احتجاجي جلسه په دې نشاط چوک کې کوو زه د مشران سره صلاح کوم چې هغه مشران راشي او د سوات چې کومې ستونزې نن راپېښې دي دلته ټیکس معاف دی د 15 کال لپاره د بجلی په بل کې ټیکس راغلی دی د ټلیفون په بل کې ټیکس راغلی دی د ګیس په بل کې ټیکس راغلی دی او دلته په موږ پسې بدماشان سپیډه خوره کړي دي څوک ځان ته پبلک دغه وایي دا فوډ سیفټي اتارټي وایي ځانه بدماشان دي څوک د فوډ بدماشان دي څوک د انډسټري بدماشان دي څوک د لیبر بدماشان دي څوک د کنزیومر کوډ بدماشان دي نو دا ټولې بدماشۍ به موږ په خاورو سره خاورې کوو یا به موږ پاکستانیان مني یا به موږ خپل آزاد ریاست قایموو